أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سورة حامیم سجدہ مکی سورت نازل شد رستو د سورت مومن نا مخی منگویلو دا سورتنا پر لپسی دی په نزول کې دا صورت یو شپیتم ده. مخکې صورت کې چې کله مسئله ذکر کړه نو په دې صورت کې د معترضینو اعتراضونه به ذکر کړي او د هغې جوابونه به وي. دارنګې مخکې صورت کې چې کله مسله د توحید ذکر کړه نو په دې صورت کې دلائل به پیش کړي. مخی صورت کے رد و پشر فی دعا باندے نو پدی صورت کے نور دری قسمونا د شرک با ذکر کئی او پاغی بانی برد کئی. دعوت صورت بئی مسئلہ د توحید او رد شبہات اربعو د دې خلکو شبهات دي س شبهی دي س اعتراضونه دي په دې صورت کې سلور ذکر کوي او داغي جوابونه وکړي. دانګي صورت کې مخکې د تخویف اخروی د تخویف دنیوی یو مثال پیش کړو نو دې کې بدو ذکر کړي. خلاصه د صورت بئی صورت کې رد په شرک باندې په اته قسمه دلایل باندې د دې مختلف شرکونه هغه ذکر کړي او داغي پرد باندې دلایل به پیش کړي. د دې اعتراضونه دي داغه اعتراضونو جوابونه وکړي. صورت کې د خلقو ته مشرکین ته زواجر هم دي تخویفات هم دي او مسلمانانو د پاره زیره هم دي. د صورت نوم حامیم سجده باندې مشهور ده. سیدت المومن و تهم وی سورة المصابیح و تهم وی او سورة الاقوات و تهم وی. پا دے صورت کے تفصیل با ذکر کئی دہاغی چی اسمانون ازمکا اللہ رب العزت پیدا کرلی فی ستت ایام نو دہاغی تفصیل وکئی. نور زینوں کے تفصیل نشتی. نور زینوں کے خود دغه وی چې الله رب العزت اسمانونه او ځمکه په مقدار د شپږو ورځو کې یا په شپږو لمحو کې پیدا کړل. نو دلته کې داغه تفصیل کوي او دویم رکوع کې داغه تفصیل تذکرہ برازي. دلته کې ابتدا کی د قرآن کریم
صفات ذکر کئی لکه مخکې صورت کې د الله رب العزت صفتونه ذکر کړي و نه نو دلته کې نه صفتونه د قرآن ذکر کئی ترغیب ورکی قرآن کریم تا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دل دی د دې کتاب د الله د طرف نه چې رحمان او رحیم دی رحمان او رحیم عام صفتون دی رحمان خاص تے اللہ پورے بل چاہتا نشی ویلے کے دے رحیم عام دے دا اللہ فا صفاتو کی ہم دے رحیم عام طور بانے صرف رحیم اغا مخلوق تم ویلے کی گی انسانانی اغی کیم رحیم رحیم راضی خو خاص رحم کون کے الرحیم اللہ دے او الرحمن چی دے یا یوازی رحمان دا دوار صفتون دا اللہ دی دا چاہتا نشویلے کے دے مخی منگے ویلو کتاب فصلت آیاتہو دا کتاب دے تفصیل سرا بیان کرے شوی دی آیاتون دا دے قرآن دے عربی جب کی دے لے قومی یعلمون دے دا پارا چی دا خلق پی پوشی دا غی قوم دا پارا راغل لے کم قوم کے چی پیغمبر دے پیغمبر چی پا کم قوم کے راغل لے نو قرآن پا آغا جب کی راغے دے دا پارا چی دا خلق پی پوشی قرآن دے عربی جب کی دے یا عربی وی لیکی یہ فصیح لغت تا دا قرآن دے فصیح لغت کی راغل لے دمرا فصاحت بلاغت پا بل جب کی نشتی سمر چی پا عربی کی دے نوری گنی جبی دی دنیا کی چی گورے دیر شے جبی دی پا اگر طولو کے عربی دا سی جب دا کہ دا دیر زیادہ فصیح دا دیر زیادہ تفصیلی دا اگدا دا د یو شی د پارا ډیر شی نمونی تاله یو ندرزی بل از دکا بل ندرزی بل از دکا بل ندرزی بل از دکا نو دا قرآن کریم د دې صفت ته دا فصاحت بلاغت عربیت بشیرن زیر ورکون کے ونذیرن و یر ورکون کے فآرز اکثرهم نا اعراض اوکو اکثر دا دی خلقنا فهم لا یسمعون دا خلق اورینا ولی کاندی نا عمل پینا کئی لا یسمعون مانے اورینا خلق خبر کئی الکا ما تسو پیر خبر اکڑتا اورینا مطلب دا ہے چیز دماغ پا خبر ہمائیں تعامل ولی نکے فهم لا یسمعون دی خبری اوری خو لیکن حق خبر ناوری نوری خبری اوری خو قرآن ناوری قرآن زرد نکو زی چی بدے مائیں سوچو کی فکر پیو کی وقالو دا خلقوی قلوبنا فی آکنتن زرنا زمانگا پا پردکی دی مما تدعونا الیہ دا آغسنا چی توتا منگا راب بلے وفی آزانینا وقرنا زمانگا پا وقنو کے بوجھ دے ومن بیننا و بینک حجاب او زمانگا پا منز کے اوستا پا منز کے پردہ دا دا سی پردہ دا چشکارینا منگا ستا پا خبر بانے عمل نکوئی تب یو طرف روانی منگ بل طرف روانی فعمل اننا عاملون نتعمل کوا یقنا منگ معمل کون کیو این تخپل کوا منگ بخپل کو فعمل تخپل کار کوا
اننا عاملون یقینا منگا عمل کوونکی منگ با پخپل طریقہ مانی کو تے پخپل طریقہ کو منگ بے پخپل طریقہ کو ردے خلق کو اعتراض دے تس دیسی خبریں کے چستا پا خبر منگا نا پوئی گوئی کلوئی تا باریکی مسئلے کے سنور سا مسئلیو کا دا سے مسئلیو کا چی پاہی بانی منگا پوئی گو ستا پا خبرو نا پوئی گو اللہ وی جواب بلور کا قل انما انا بشر مثلکم یقیناً زخو انسان بشر مستاسو گندے تاسو زما په خبر ول نه پويږئ زه تاسو په شانت یو انسان یم زه چې کومه خبره کوم نو څه د بل سره نه کوم څه بله ژبه نه ویم زم دقه یوه ژبه ویم زم ستاسو په شانت انسان یم فرق زموږ او ستاسو کې دا دی چې یوحا الی انما الهکم اله واحد وحی کولی کېږي ما ته د دې خبرې چې یقینا اله ستاسو اله دی یک یو مسئلہ توحید خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے بشر دے ناظرین چطور انسانان دے جو یو شان دی نا یو شان کل کی گی خلق خبر کئی یو لاس دے پاگی کی گوتی دی نا ٹولی گوتی برابر ندی انسانان دی نو ہر یو ٹول انسانان دی نو ٹول انسان برابر دی سو په هر زمانه کې چې ګوره په هر یو په یو کور کې وګوره انسانان به د یو پلار نو پیدای رونه به ټول رونه برابر نه د شکل و صورت په لحاظ سره وي د قد په لحاظ سره وي د پوهې په لحاظ سره وي د علم په لحاظ سره وي د ادب په لحاظ سره وي دا ټول څومره صفاتونه چې دي ټول یو شان نه نو چې په یو کور کې انسانان یو شان نشي کېدی دی خو انسانان نو فرق خو خامخا وي هلته کې هغه پیغمبر دی رسول دی او دلته کې عام انسانان دي فرق خامخا وي هر یو شي کې فرق وي الله ډېر شیونه پیدا کړي په هر یو کې فرق وي یو شی ته ګورن ورپسې بل ته ګورن بل نوم یو دی لیکن فرق پکې دی د یو قیمت زیات یو د بل قیمت لګي شی یو نوم یو دی وې دا ولې نه پکې فرق انسانانو پکې فرق پیدا کړل نو الله په بعضی شیونو کې فرق پیدا کړل نو فرق پکې خامخا دی انسانانو کې فرق دی کاریگری کې فرق دی بعض مثال ورکې د ګټې دي نو هر یو دا ټولې ګټې یو شان نه دي دلته کې چې موږ ګورئ بعضې ګټې پکې یو شان دي بعضې بل شان دي بعضې شنې دي بعضې سرې دي بعضې سپینې دي ټولې یو شان دي یو شان خو نه دي د هغې کلکوالي ته مضبوطوالي ته چې ګورئ نو یو پکې خلک وایي دا شین ګټ دی ښه مضبوط دی که بله ګټ بعضې ګټې داسې چې هغه که سپېړه وله ورکوې ته هم تېرېږي ښه شګې تېرېږي ماتېږي ریزه شي دا هم ګټه ده بیا چې کم دا کاڼي ورته وایي دا څه دي دا کاڼي هم ګټې دي بل څه نه دي نو یو د سین ګټې دي یو هغه کاڼي دي چې هغه ته کاڼی وایي ملغلره ورته وایي دا هم ګټې دي د هغې ځان ځانه قیمتونه دي بعضې کاڼي پکې داسې دي چې د هغې قیمت هغه چې ګورې نو هلته کې یو غټ سړی به هغه به قیمت نشي پوره کولی یو سړی و یو عالم و هغه طالب العلم ته کتاب ووی نو دا د مسله چې دا نو دا د 1000 روپو مسله ده
دا مسله چې دا نو دا د 2 زرو ده، بل مسله به ته وکړه نو دا د دومره زرو ده. د هر یوې مسلې د هغې حیثیت به ورته ښودو، د دې حیثیت دومره دی. څو ورځې تېرې شوې، اوس هغه پوه کوي چې ستا د دې مسلې چې تا کومې زده کړي د دې قیمت بچا، د دې قدر بچا سره وي. لاړ شه په دې دا یوه مسله بچاته ووایې، په دې باندې به سبزي راوړې، دا مسله بچاته ووایې، په دې باندې به سودا وکړې. پیزار یې وله ورکړو، دا یوه مسله بچا اغسته ووایې او دا پیزار به پې وګنډې، هغه وګرځېد، هېڅ ونه شو. اگر موږ ته دا شونه نه دي پکار، مسلې موږ له نه دي پکار، موږ له هغه پکار دي، نه دې پیسې راوړه. پیسو پیسه نه راکوي. ښه یو ملغلره راواغس، هغې وله ورکړو، وی دا واخله چاله به ورکې نه، بس وګوره. لاړ شه سبزی والا پسې چې ما دومره آلوګان راکا، دا کاڼې والا. بل پسې لاړ شه ماله دا وکړه، بل پسې لاړ شه دا پیزار ماله وګنډه، دا کاڼې بدل درکم. بیا واپس راغی، وګرځېد، چا پې وله څه ور نه کړه، چا پې والا پیزار هم ونه ګنډو. واپس راغی. استاد ته هغې باندې خو څه نه کېږي، په دې کاڼي باندې څه نه کېږي. لاړ شه جوهري پسې، چې څوک د کاڼو کاروبار کوي، د سرو کاروبار کوي، هلته کې لاړ شه. صرافه بازار ته لاړ شه، چاله به ورکې نه، واسې ورته وښایه چې دا په څو باندې اخلې. چې یو ته لاړ، هغې وایي د دې قیمت زه نشم پوره کولی، دا پلان کې هغه دکاندار پسې لاړ شي، کېدای شي هغه سره کوي، نو ما سره دې قیمت نشتی. هغه پسې چې لاړ، هغه ورته وایي که دا ټول دکان زه تا ته د سرو څه چې دي ما سره دا ټول تا ته دلته کې پرېږدم، هم د دې قیمت نه پوره کېږي. خو ته لاړ شه بادشاه پسې، کېدای شي بادشاه به د دې قیمت پوره کړي، کنې نه دا دومره قیمتي کاڼی دی چې د دې قیمت کېدای شي چې باچا یې پوره کړي، نور څوک نه شي پوره کولی. واپس راغی، بیا خلک خو داسې وایي، نو یې پوه شوې په څه مسله خبره باندې که نه. دا کاڼی دی، نو د دې کاڼي قدر هغه د هغې زرګر سره دی، د هغې صرافي سره دی. څوک چې د دې په قدر پوهېږي د هغه سره دی. وی قدر زر زرگر شناسد، د زر و قدر د زرگر سره یي. ته بل پسې ویسې نو هغه قدر جوهر جوهري، د جوهر و قدر هغه د جوهري سره یي. نو د مسلې قدر هغه به د هغه چا سره چې هغه مسله باندې پوهېږي، هغه سره به قدري. چال دګې تاله پې هغه چمیار پې تاله سپلۍ هم نه ګنډلې، هغې قیمت دومره دی چې بادشاهي پوره کولی شي، بل څوک یې نه شي پوره کولی. هغه پې تاله سپلۍ هم نه ګنډي، خو هغې قدر باندې نه پوهېږي که نه. نو د هر یو شي دپاره د هغې د قدر یو ځای ښه. قل انما انا بشر مثلکم، ورته ووایه یقینا زه انسان یم، یو بشر یم ستاسو غوندې. بشر دی خو زما او ستا په شان نه دی ښه، دا ځان له غټ قدر دی، د هغه ځان له یو حیثیت یو درجه ده چې څوک پرې پوهېږي. یوحا الیه وحی کولی کېږي ما ته انما الهکم اله واحد، یقینا هغه اله ستاسو اله دی یک یو. فاستقیموا الیه، نو سیده شئ هغه ته، الله ته سیده شئ، الله ته برابر شئ، الله ته سیده ودرېږئ، د الله په حکمونو باندې عمل وکئ. واستغفروا، بخښنه طلب کوئ د الله نه.
وویل للمشرکین او هلاکت دې د پاره د مشرکانو الذين لا يؤتون الزکات وهم بالآخرة هم کافرون. دا مشرکان خلق دی لا یؤتون الزکات چې نور کوي دی زکات لرا زکات نور کوي. زکات څه ده؟ زکات په مال کې هم دینو، په عمل کې هم دینو، په عقیده کې هم ده. عقیده پاک ساتل پکار دی، عمل پاک ول پکار دی د شرک نه، عمل پاک ول پکار دی د غیر الله د شرکت نه. عمل چې کینو منګه پوخا مونږ ته مشرانو چې کوم نیت خودو، نیت میکړل زړه د اخلاص وي، د زړه د اخلاص نه وکي نو بیا وي سلو رکعات یا 2 رکعات فرض سنت تیسری خاص الله لرا مخمه کعبه شریف ورګ الله اکبر دا کوم نو خاص الله د پاره کوم، بل څو بګینه شریکوم، بل چا پاره نه کوم. اگر چې د غنیت هغه خو زموږ توتیانو په شان یاد کړل، سو د ګوري نه، سو د سوچ نه فکر نه کیږي مطلب څه دی. ته سوچ فکر کول غواړي او په دغه طریقې باندې کول غواړي، کم چې داغه حقیقت ته هغه باندې کول غواړي. نور په خلی باندې وینا د ضرورت نشته چې 2 رکعات کوم او 3 رکعات کوم. خاص الله لرا محمد کعبه شریف الله اکبر او اسی قبله ته ده. په خلی باندې دی وینا د ضرورت نشته، دا خبر په ځل کې ساتل غواړي چې دا موږ چې کوم نو خاص الله د پاره کوم، مال چې ورکوم نو دا خاص الله د پاره ورکوم، زکات ورکوم نو خاص الله د پاره ورکوم، صدقه دا کاغذ زکات دې کسر سعاده کولو شر دې کبل سری کبل سری، دا خاص الله د پاره. دانه چې خلق براته سخی وای، دانه چې خلق براته خسړې وای، نه دې پاره نه دې د پاره مګو چې خلق به زمانو یاد کی نه چې بل شی په شریک شو خبره ورانه ده بیا خاص الله لرا. نو زکات پاکی ده، دا مال پاکی ده، نو دا مال پاکی ده، دا عقیده پاکی ده، اخلاص ته پکی دا شنو پکی وهم بالآخرت هم کافرون. او دا کسان په آخرت باندې انکار کوونکی آخرت نه مانی چې دا په عمل کې بل ورنه استل خلق څه کوي، ډېر کارونه کوي، ستدا پاره کوي، وای کدا کار نه کینو دا خلق بسوي. څوک مرشي چلتا پلار مرشي دے، مور مرشي دا، نیام مرشي دے، نیکه مرشي دے، الکه خیرات پسیونه کینو دا خلق بسوي. یخا بس پته ولګی دا کار چې ته کینو دا ته د غیر الله د پاره کې، د خلقو د پاره کې، الله د پاره نه کې چې الله د پاره نه کې نو ثواب پکې نشتی ښا یا ګناه ده. دا بعضې قصې یې دي سي چې هغه د پیغمبر طریقه نه ده او ته یې کې د ګناه کار کې کنه ثواب پکې نشتی. الذين لا يؤتون الزکات دا خلق دي مشرکان چې نه ورکوي زکات لرا، وهم بالآخرت هم کافرون، دی په آخرت باندې دی انکار کوونکی. ان الذين آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل صالح کړل، لهم اجر غیر ممنون، دی لپاره اجر دی به انتها، دا سي اجر دی چې هغه به ختميږي نه بیا عمل دی کړل لګ، ایمان دی او عمل صالح دی نو د دې اجر بیا ختميږي نه. الله چې څومره ورکوي کنه دی دور کې دنیا کې سوچ سکارو کی ان دا بدل ورکړي شي لکه ساعت د پاره او چلیږي خبر اخلاص شي یو ورځ ولا کارو کو نو دا غي چې کومه دیاړي کې یا ولور کې نو ختم شي او نو د سمره ورځي کار کړل او الله چې ول جنت کې سور کین نو هغه د دومره چې به انتها دي دا عمر مناسبوم ندي چې دا عمر مناسب ور کړو زه بیا ځان نور ګرځي ښا تا چې دنیا کې سمره منځونه دي کړلې سمره دي روزي نیولې سمره عبادتونه دي کړلې دا غیر په مقدار باندې به تعالی جنت کې نعمتونه درکو او چې هغه ختم شون بیا خلاصه بیا ځان دغه سي په شړو کې ګرځي دې نه کوي الله اجر ورکي به انتها ورکي
حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دی کتاب دا اللہ طرفنا چی رحمان و رحیم دے کتاب فصلت آیاتو دا کتاب دے تفصیل سر بیان کرشی دی آیاتو ند دی قرآن دے عربی جبا کی لقوم یعلمون دا قوم دا پار راغل لے چی دا خلق پی پوشی بشیر و نذیرہ دا زیر ورکون کے دے و یر ورکون کے دے فعرض اکثرهم نے اعراض کو اکثر دے خلقنا فهم لا اسمون دی اورینا وقالو دا خلق وی قلوبنا فی اکنت زرنا زمانگا پا پرد کی دی مطلب استادا خبر زمانگا زرنا تنرسی مما تدعونا دا غسن چی تو تمانگا رابلی مما تدعونا الہی وفی آزانینا وقرون او زمانگا پا وگنو کے بوجھ دے درنوالے دے نستاد خبری منگا اورونا حق خبر نا اوروی ومن بیننا و بینک حجاب او زمانگا منز کے اوستاب و منز کے پرددا فعمل اننا عاملون تا اخپل عمل کوا یقین منگم عمل کون کی اخپل قل انما انا بشر مثلکم داخل کوئی استا پا خبر نہ پوئی گا نو تا زمان پا خبر ولی نہ پوئی گا انما انا بشر مثلکم یقینا زخو بشر مستاسو گوندے یوحا الیہ فرق زمان تاسو کی دادے چی وحی کو لے کی گی ماتا او تاسو تو وحی نکی گی یوحا الیہ وحی کو لے کی گی ماتا دا دے خبری چی انما الہکم الہ واحد یقینا الہ استاسو الہ دے یکیو فاستقیموا الیہ نسید شیع اللہ تا واستغفروا بخنا طلب کوئی دا لانا وویل للمشرکین و حلاکت دا پار دا مشرکانو الذین لا یوتون الزکاة دا مشرکانا خلق دی چی نور کئی زکاة لرا وهم بالآخرت هم کافرون او دی پا آخرت بانی انکار کون کی دی دا آخرت نا انکار کی آخرت نا منی وی سوگ را پاسی دل لے بیاوی ان الذین آمنوا یقینا کسان چی ایمان راوڑے عمل صالحی کر لیں لهم اجر غیر ممنون دلیل پارا اجر دے بھی انتہا اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بان عمل کل توفیق راگی آخر دعوانا رہزا بقیمت باسی ورمنا سلام علیہ وسلم